یو واقعه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د جنات راغلي وو که نه اته د نصیبینو او دوه پکې د بل ځای وو نو په دغه جناتو کې یو ځله نبی علیه السلام هغه یو جن ته وایي چې ستا دا ورور به شهید کېږي او د ده جنازه چې چا وکړه که نه دا به ډېر اوچت سړی او دې چې چا دفن کړ هغه جن ته وایي نبی علیه السلام او دغه جنات خو د نوح علیه السلام د زمانې و موسی علیه السلام ابراهیم دا ټول لیدل خو نبی علیه السلام څخه راغلی ځکه شیطان یې ورشه تحقیق وکړي دا بر ته موږ ولې نشو تللی نو په بدل نخله مقام کې دغه جنات راغله نو سار وخت کې پیغمبر قرآن لولي هغوی هلمو الی مطلوبکم الی مقصودکم ستاسو مقصود دغه دی راشه چې قرآن یې واورېد ټولو اسلام راوړه پیغمبر د هغوی تشکیل وکړه بیا ویې لګل جناتو ته پیریان ته وایي ځئ دغه کوئ تبلیغ کوئ نو په دې کې دغه دوه جنات چې دی هغه وروڼه ملک د نصیبین نو عمر بن عبدالعزیز زمانه چې کله راغله عمر بن عبدالعزیز یو ګاټي باندې تېرېږي غرونو کې په اسمان سور دی په اسمان سور دی او تېرېږي اچانک ګوري په ځمکه باندې یو هار پروت دی هار پېژنئ لکه دروړه چې یو هار پروت دی ډېر ښایسته پړه کېږي داسې نو عمر بن عبدالعزیز وی دا هار خو ډېر ښایسته دی او د اس نه وکتله او یو دم د اس نه چالانګ ولګو او کته کوشي او اس دغه راوچت که هار کله چې راوچت که نو هار نه و هغه مارو خو ډېر پړه کېده لکه چې مارو لیکن مړو نو عمر بن عبدالعزیز رحمه الله وی چې دا هو هار نه دی مار دی لیکن مړ دی لیکن دا چې مړ دی نو خپل هغه څادر چې و که نه شاهي څادر هغې نه داسې ټوکړه غوڅه کړه او کفن یې جوړ کړ دی په هغه قبر کې کېښه چې دفن یې کړ دې که اچانک بوټي نه خاطف اواز کې د غیم نه آواز وکړه وی امیر المؤمنین ای عمر بن عبدالعزیز واوره خبره چې زما غوږونو اورېله سمعت اذنیه زما غوږونو اورېله وبصرت عینیه زما سترګو لیدل او زما زړه یاده کړې ده هغه دا ده چې نبي علیه السلام وی ای فلان کې یاد نصیبین جنات ستا دا ورور به شهید کېږي او ده ته چې چا کفن واچو په دنیا کې ده نه به اوچت سړی نه وي 101 هجری خبره ده دا هغه عمر بن عبدالعزیز دی هغوی هکذا سمعته هغوی او د ما پیغمبر نه اورېدي وی دا جن دی وی دی شهید شوی دی لکه او تا وله کفن ورکړه